اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. انجمن تاجران بڑخیلا وایس چیرمن او ضلع ملکن جنرل سیکرٹری ضلع ملکن عائشہ گلالی گروپ رحمان گل آمنے سامنے مخاطب. تاسو ته دا پته لګېدلې ده چې ګرانۍ حالات دي، پیټرول په هوا دي او ډیزل چې کم دی. مخکې به عمران خان صاحب ویله چې ډیزلي مولانا صاحب پسې به خبرې کول چې دا ډیزلي دی. اوس خو هغه په خپله لاړو پیټرولي شو. خو چونکې خبر دی چا پسې کول غواړم نه، خو دا کول به غواړم چې د خپل حق دپاره به زه راوځم. زما په ایټل ټورونو کې چې کم دي نن سبا پیسې میلاویږي، په هغه کې چې چیني نشته دی، چیني نه میلاویږي. ما مخکې هم ډي سي له دا خبره کړې وه چې کله چیني راشي هغه غیبه شي، اوړه راشي هغه غیب شي. اوس افسوس دا دی چې اوس خو اوړه راځي په پارک کې. پرون چې کومه مسله شوې ده، کومو دکاندارانو چې سټیلونه نه دي لګولي، په هغې پسې زمونږ حکومت پاکستان پرچې ورکړي دي. که تاسو دا سټیل نه لګوئ دا به جرمانه کم. زه بالکل د دې مخالفت کوم. زما به تاجر دکاندار په پارک کې به سټیل نه لګوي، ځکه به نه لګوي چې ته جرمانه کې په کوم اصول باندې جرمانه کې. زه به افسوس دا کوم چې زه په کومه خبره د حکومت وجاړم. دا که په سسته بازار دې په زور چارو کړی دی، نو سسته بازار دې ته خو دا مسله نشته دی. دا زه دا غواړم چې زما د سبزۍ منډۍ سره، زما د نورو منډیانو سره دا کار شته دی چې دا پرچه شي. زه به د پرچې په مقابله کې ځم، ای سی او ډي سي ته به آمنے سامنے مخامخ کېږم چې ګوره دا د غریبانانو سره مه چېړئ، د دې د ګاډۍ تاسو مه ګزاروئ، دې ته نوټسې مه ورکوئ، دې ته پرچې مه ورکوئ. چرګانو والا ته تقریبا په یوه هفته کې 3 پرچې میلاوي شي. زه د دې افسوس کوم چې دا به په یوې هفته کې څومره پیسې ګټي. خو افسوس به دا کوم چې یو طرف ته دې وایي موږ ټکس ختم کړی دی، په بیلونو کې ټکس را روان دی. بل طرف ته چې کم دی، زه دا حالات تاسو وګورئ، ټکسونه ورکول کېږي. موږ ته دا وایي چې ټکس په ملکان بند دی. ټکسونه تاسو په هر یو بیل کې وګورئ ټکس لګېدلی دی. موجوده حکومت په دې باندې خاموش دی. زما د بجلۍ منافع کم ځله دي، زما د میلې کمې پیسې دي هغه چېرته دي، زما چې کم دی دلته نورې پیسې راځي هغه چېرته لاړې، د کیرونه پیسې کم خواته لاړې. بازار تجارت بازار دکاندارانو ته هېڅ سهولت نه میلاویږي، د هغې چې کم دی پیکج ورته نه میلاویږي. زه خو افسوس به په دې کوم چې دا کومه یو حکومت دی په هر هفته کې 3 پرچې یو دکاندار ته حواله کېږي. نو هغه چې زه ورشم نو هغه 1000 او 3000 او 5000 روپۍ، هغه به دا 10000 روپۍ د کم دی نه برابروي. زه خو افسوس دا کوم چې موجوده حکومت چې کم دی د پی ټي آی دا ناکامه دی. تاسو ته دا پته ده چې د بازار الیکشن شوی دی، زه په بازار الیکشن کې وایس چیرمن منتخب شوی یم. زه افسوس دا کوم اول خو دې ټولو وینا دا کوله چې موږ چې کم دی جیت کړی دی. اول خو دا ویلو چې ما 75 ووټونه اخیستي، دا 75000 دا 75 کروړو. خو زه افسوس په دې کوم چې دواړه پینلې الله پاک ماته پاتې کړي او جیت انشاءالله زموږ د ګلاب شو. موږ چا سره اتحاد نه و کړی. زمونږ خبره دا ده چې وایس چیرمن په قیادت باندې د عایشې ګلالۍ په قیادت باندې ما د ټینک سره اتحاد کړی و. اوس دا مسله پکې راغلې ده چې یاره ووټونه چې کوم دي برابر دي، که دې د ټاس ولي هم زه به پکې یم، که یو ټاس وولي د هغې ټاس بیا به ما سره ټاس ولي، که هغه نه کوي نو بیا چې کم کاندیډیټ دي دې دواړو بیا لرې ده. انشاءالله 75 ووټونه چې زمونږ کم دي په 75 ووټونو باندې د بازار الیکشن ما په بر اکثریت باندې جیت کړی دی او جیت به زمونږ وي. که نوټیفیکیشن جاري کوي انشاءالله پیره به موږ ته جاري کوي، ځکه چې دا دواړه سره په یو اخور باندې ګایه نه خوري. زه خو به افسوس دا کوم چې تاسو څنګه پالټۍ نیوسئ، تاسو څنګه سیاست ته راوځئ، د یو بل خپې وهئ. افسوس دا دی چې د بټخیله بازار په هیڅ ملکونو کې نمبر 1 بازار دی چې د هغه سر نه والي د هغه سره پورې یو چوک نه لري. تاسو ته دا هم پته لګېدلې ده چې چوک نه لري او دوی سره چې کوم دی د سټیټ نظام د دې نشته دی، د اوبو نظام د دې نشته دی، د زنانو انتظارګاه نشته دی. دې سره چې کم دی نورې مسلې دي، د 11000 لینډ چې تللی دی د دې مسله هوارول پکار دي. موږ لکه چا وټ راکړی دی که چا نه دی راکړی، د دې ټولو تاجرانو، د دکاندارانو، د ریړو والا، د هر یو مزدورکارو طبقې زه ډېره شکریه ادا کوم چې په ما غریب باندې اعتماد کړی دی. انشاءالله تعالی که دا اقتدار موږ ته سبا بل ورځ میلاو شو، تاسو به وګورئ چې په بازار کې زه کم کارونه کوم، هغه کارونه به تاسو ته په ظاهرا وښیم. زه دا وایم چې تقریبا 27
یا 15 سال حکومت کړی دی دلته موږ باندې صدر صاحب کړی دی ما ته د یو لیټرین دا ثابت کړي چې یو لیټرین په بړخیله کې جوړ کړی دی نو زه به خپل استعفا ته منظور یم زه به الیکشن ته نه ودرېږم زه به الیکشن بالکل د دې په حق کې دستبرداره شم خو افسوس دا دی چې یو طرف ته راپسې جرګې راځي بل طرف ته راپسې جرګې راځي ما د زوار صاحب په قیادت کړی دی زوار صاحب ته شانه په شانه ولاړ یم زما پینل ولاړ دی او د هغې پورې به ولاړ یم چې انشاءالله تعالی چې دا جیت خاص هم زموږ دی موږ ګټلی دی خو موږ دا یو چې موجوده الیکشن کمیشن یو طرف ته پې تورونه لګوئ چې دا بالکل الیکشن فراډ کړی دی بل طرف ته ورته وایي چې رشپې ورپسې ورځئ سوال زارینې کوئ زه په دې باندې احتجاج کوم چاته زارینې مه کوئ الیکشن کمیشن سره دوه پارټیانې چې کوم دي یو د ګلاب یو د ټینګ دا بالکل شانه په شانه ورسره ولاړ دي زه د شیر زمین صاحب ډېره شکریه ادا کوم د فضل جمیل صاحب ډېره شکریه ادا کوم الیکشن کمیشن زنده‌باد زبردست پروګرام یې کړی و د اوسه پورې انشاءالله هغې د به سبا بل ورځ به انشاءالله تعالی خپل دغه به کوي خپل پینل خپل اواز به اوچتوي چې چا په حق کې فیصله وکړه موږ ته منظور ده که نه چېرته ډي سي یا وي سي یا بلې کومه محکمې دا خبره کوله چې یاره دا د کابل په میټینګ کې زه ناست وم ما ته ویله چې یو طرف ته 1763 ټوټونه دي بل طرف ته 1763 ټوټونه دي دا دواړه د ټاس ولي نو هغې دې ویل چې موږ یې نه ولو بیا په دویم ځل باندې دا وویله چې 2 کاله حکومت دې یو وکړي 2 کاله حکومت دې بل وکړي بالکل دا ناممکنه خبره ده که چېرته دې نو داسې کوي نو انشاءالله زه رحماني ګل د یو پینل به د 2 کالو دپاره چیرمین پاتې کېږم او د بل پینل به چیرمین پاتې کېږم که په دې روټین تله که په دې روټین نه تله درېیمه خبره زموږ دا کړې وه چې هغې ورته وویله چې تاسو یو محاذ جوړ کړئ محاذ باندې خو دې اتحاد نه کوي اتفاق نه کوي زه به افسوس په دې کومه چې انشاءالله تعالی چې د حکومت خبره چا نه ده منلې کم ګینتري چې شوې ده چا کور ته نه ده وړي الیکشن کمیشن سره نه ده دا د انتظامیه سره ده هغه دې وګوري چې څومره وټونه برابر وو 3 واړه پینل دې راوغواړي او هلته دې کښېنئ هغه 3 واړو پینل په مخامخ دې دوباره هغه شمار کول شي که چېرته جیت زموږ و موږ به جیت کړي که چېرته جیت زموږ نه و د بل چا و د هغې ته دې جیت ورکړي خو دا د بازار چې کوم دی مهمات ټول خراب دي ځکه چې زه هر یو مارکیټ ته ځم وایي په کومه ورځ چې الیکشن وي نو موږ به خپل زنځیر اچو موږ به الیکشن نه بایکاټ کوو موږ چې کوم ځای له ځو نو ټول خلک دا خبرې کوي چې موږ به دې الیکشن ته تیار نه یو نو چې تیار نه یي نو افسوس دا دی چې اخره کې دا خبره درته کوم دا په نوټس کې واچوئ چې انشاءالله تعالی الیکشن به نه کېږي الیکشن به بیا هم نه کېږي او بیا به هم نه کېږي اقتدار زموږ راغلی دی انشاءالله موږ موجوده حکومت ته دا ویو چې نوټیفیکیشن جاري کوي که سبا یې که بله ورځ دي الیکشن کمیشن والا راوغواړئ ځکه موږ به سره د مهرنۍ مور سلوک مه کوئ موږ انشاءالله تعالی پښتانه خلک یو موږ د دې خلکو خدمت ته پرېږدئ چې هغې د 19 کاله حکومت کړی دی څه یې نه دي کړي او زموږ د 1 کال کارګردګي به وګوري چې په بډخیله کې زه کوم نظام تیاروم انشاءالله تعالی چې زوار باندې زه کوم زور راولم انشاءالله زه به د بازار په خپله انشاءالله تعالی د تورې شپې به ګرځم لکه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو ورځ په لار را روانو یو زنانه چې کوم ده هغې په کور کې چې کوم دی وړو ماشومانان ته یې هډوکي اچولي وو او هغه یې پخولو حضرت فاروق رضی الله تعالی عنه وویله چې یاره دا غوږې ورته کېښودو چې دا څه چل شوی دی هغې چې ولیدو وایي بچیه وایي ودرېږه دا پخېږي د هغه پخېدو سره هغه ماشومانان وده شو هغه لاړ چې وده شو نو ساله حضرت عمر فاروق راغی او په خپلې حریفه ټول مشران ټول اصحابانو کرامو سره کېناستلو او دی ورته وویله چې ما بېګا داسې ننداره لیدلې ده حضرت عمر فاروق د هغې د ډوډۍ د چیو بندوبست وکړو زه خو افسوس دا کوم که چېرته دا قیادت موږ ته راغی زموږ په بازار کې به غلا نه کېږي کیمرې به نصب کوو چې کوم ګاډۍ راننوځي زموږ بډخیلې ته هغه موږ سره ریکارډ باندې راځي کوم ګاډۍ زموږ د بډخیل نه بار چکداري سیټ ته وځي نو موږ ته پته لګي دا ووتو غلاګانې به نه کېږي په اخره کې به زه دا درته وایم چې ګراني راغلې ده د غریب د پاسه راغلې ده غریب تباه و برباد دی خدای او رسول ته وګورئ موجوده انتظامیه ته دا وایم چې دا بالکل زیاتې دی د غریب سره غریب سړی په 500 روپۍ باندې ماښام وګټي په هغې اوړه والي که چیني والي که ګوړه والي څه والي پي زه خو افسوس دا کوم چې دا خو بالکل غریب د عمران خان تباه و برباد کو خو دا ځل یې داسې کار وکړئ چې
تاسو ته دا دغه درکوو چې یاره تاسو دا وړه فراهمي کوئ دا هر یو ویلج کونسل ته ورسوئ ویلج کونسل کې هغه چې کوم دی 3 لیبریهوډ دي هغې ته دې حواله کړي هغه دې به تسخیموي نو دا شکایتونه به نه راځي ځکه تاسو دلته په پارک کې وړه تسخیم کوئ یا په بل ځای کې وړه تسخیم کوئ د اګرې خلک 500 او 1000 روپۍ به لګوي نو هغې یوې تیرۍ وړو پسې نشي راتلی او اخره کې به زه دا ویم چې دې باندې لږ سوچ وکئ ګراني ډېره ده خو زه به اخره کې دا ویم چې الله در سره مل نه وي رحمانه چې الله در سره مل نه وي رحمانه او که لښکر یې در سره وي ایک تنها وسلام